زما عزتمندو د نن د مود تاسو په دغه سبي وخت کې جمعه ته راتلل او د وړه اختر منځ کول یعنی عید الفطر منځ کول او دنن کپڑے اچول لمبیدل خوشبو لګول او خړل سکل کول دا حکم متشریعت کړي خدا دی الله پاک دی طرفنا خپل بندگانو دی پارا یو د خوشحالي رزق مقرر دی په دې رزق باندې بخل کپڑے جمعیا چي یو بلتا به مبارکباد ور کوي او خورل سکلب کوي او په عیدګاه کې جمعات کې بن نفلم نه کوي دانن د غب شپ رز دی خپلو پردیو کرا د تللو ورز دی پیژنې نه پیژنې هغه ته مبارکباد ور کول دی اظهار مسرت کول دی اظهار خوشحالی کول دی د بزرگی خپل زیوی د درس تدریس خپل زیوی د غب شپ لګولو خپل زیوی تزبولی لولو خپل زیوی دمای عزتمندو دغه عید الفطر د واړه اختر موږ کول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه ملاو دی کم سړی څه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منی دغه ختم نبوت منی د نبی علیہ السلام قول فعل منی ابد واړه اختر موږ کوي او سکم نبی علیہ السلام نمانی نبی علیہ السلام طریقہ نمانی صحابہ و روایات نمانی نو عقیدی شي د واړه اختر منځونه کې زکه سا خدا دوا کوي س د واړه اختر منځ ستر اختر منځ مت قرآن نه ثابت کو په قرآن کې خود واړه او د ستر اختر منځ شتانه امو اهل سنت والجماعت خنفی مسلک ولا د وړو د اختر منځکو صدامت نبی علیہ السلام حکم کړي او قران عظیم شان کې الله پاک فرمایي س نبی علیہ السلام د کم شي امر تاسو تو کی غا مضبوط 1900 دا بنه او صدا نبی علیہ السلام یو شی حلال ول نشي او نبی علیہ السلام یو شی حرام کول نشي وما آتاکم الرسول فخذوه نبی علیہ السلام د کم شي کده قربانی حکم تاسو ته کړی دی قربانی وکاو د منزونو حکم تاسو ته کړی دی منزونه وکاو د منزونو نامخ کی او رستو جمعه نامخ کی او رستو د سنت کم حکم نبی علیہ السلام کړي په قول او په فعل سره پاغه باندې بتا سو عمل کو او کا سنت ته د نفل وینو به گمراه شي د نبی علیہ السلام طریقې ته د نفل لفظ ورکو بیا به گمراه شي دما عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د صحابه کرامو نا اختر موس کول اختر مستتلل او بیا خوشحالی خوراک سخاک کول او د سکم تکبیرونه مو په وړه اختر ستر اختر کې یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي ګور نبی علیہ السلام فرمای زتا ستا د خپل تلو نه بعد د دنیا د تلو نه بعد دوا شونو حکم کم دوا شونه ترکت فیکم امرین دوا شونه دی قرآن اور حدیث کتاب اللہ و سنت یو قرآن در تا پر اکدم او بل زد تاسو تخپل طریقہ پر اکدم اے صحاباو کچے تاسو قرآن عظیم و شان
او دما حدیث او دما طریقہ مضبوط ہونی والا تاسو بو گمراہ کلام نشو او کلا چا دا خبر اوکړه سموده پر صرف قران کافی دی د مشکات شریف حدیث ته خو بیا تشریحات نشو کول کچا دا خبر اوکړه سموده پر صرف قران بس ته قران حدیث ضرورت نشته د نبی علی السلام د طریقې ضرورت نشته نبی علی السلام فرمای بیا بتا سو گمراه شو دماغ عزتمندو دنیا کی مودت سورہ عبادت کو حکم دے اللہ دے اور طریقہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبتا سندا پختنو پہر جماعت کی سکلہ د جمعی منزوشی د اکثر جوان طبقہ د سنت مؤکد نبی علیہ السلام و صحابہ و تابعین و سلف صالحین کړي دا جوان طبقہ د نبی علیہ السلام مخالف چا جوړ کړه چا مخالف کړو کم عالم کم مفتی تا طویل ست د نبی علیہ السلام طریقہ ممنه او د جمعې نه مخکې ورستو سنت مؤکد مکوا یو سړی دا دواوی س نبی علیہ السلام خدای نه دی نبی علیہ السلام یو حکم حلال اول نشي حرام اول نشي او ما غوندي یو ملګوټي په خلکو باندې یو د شی حکم لګو کام سمای کو چا ته ویلی چې چا ویلی خو قبر بدور نه ډک وینو کما دا ته ویلی وی نبی علیہ السلام سنت ما من خود ما قبر بدور نه ډک ویګل من با الله پاک د بوسکی سو ما کو تاسو ولې دیته وی اطیع اللہ و اطیع الرسول حکم دی اللہ طریقہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مواد محبوب دا طریقے نا خلق ویلے مری گولو تا دا مواد محبوب نبی علیہ السلام بغض ادوات دا عوام الناس بزرک ویلے آجولو اللہ پاک فرمائی سماتا کو اغا حکم منظور دے سے حکم دماوی و طریقہ دو کہ ماد محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آغا عمل ماتا محبوب دے سکھ تزا سکھ ویلے آیم مشرک تزا مشرک ویلے آیم یہودی تزا یہودی ویلے آیم عیسائی تزا عیسائی ویلے آیم سا محمد رسول اللہ پر شریعت بند عمل نکی دین مجموعہ دے اسلام مجموعہ دے دے قرآن و دے حدیث پا قرآن عظیم شان با علی پوئیگی سا حدیث و تلاشی سا نبی علیہ السلام دا ہر آیات کم ترجمہ کری و نبی علیہ السلام دا ہر آیات تفسیر کرے احادیث و تبزے زم مختاج یم دے قرآن زم مختاج یم دے احادیث و مختاج سرنگی دیو ہر حکم کے بد نبی علیہ السلام طریقہ لٹو دغه دی وړه اختر منځ دا د شریعت طرف نه مو دې پر یو توفا دی د یو خوشالي دی سده سره د مو د زړونو نه بغض وزي عداوت وزي کس کینه وزي یو بلتا مبارکباد ورکو شریعت دغه اجتماعات د پر مقرر کړی دي لکه څنګه مو په د جماعت کې مسجد کې اجتماعیت شکل کې ناستو شریعت تانا د انفرادیت مطالبه نه کوي شریعت تانا د اجتماعیت مطالبه کوي برپور مسلمانان د قوت مظاهره وکي اجتماعیت خصمو کې ختمي کی کنه کور کې اجتماعیت ختم شو مسجد کې اجتماعیت ختم شي قوم په سطح میں اجتماعیت ختم شو سوره کمزوري شو مسلمانان کور کم کمزوری محلے کم کمزوری قوم پستم کمزوری ملک پستم کمزوری نن فلسطین بنے بمبری کی گی مسلمان خوشحال لے روزے کی وینے تالے کے قتل عامی جوڑ پڑلو مسلمان خوشحال لے تو زید سکم نہ فلسطینیان و عمل لدی ٹھیک دتا کم عمل درستی
په ټول کائنات کې په معاشره کې د پښتون نه موجوده لوی ظالم په روی زمین کې د پښتون نه ظالم او قاتل او بدمعاش بل په روی زمین کې شته مړیم د سیزایم د ټوکړې کین د بچی مړی خزم مړی ځانم مړی ژوندې لونه خخی چوک پښتون چې چالوونه د غړېږي پښتنونه نه غړېږي د شوانو دا پروګرامونه د چا خويندې مندلونه دي پښتون ولري پښتون د مالګې کانه دی بس مخه غوندې سټا وا غوندې بس کېده پښتون نماز سره مالګې کانه پاتې پښتون قوم ته ګوره کل چرته ته وګوره سګ بدورا ظلم په معاشره کې نه کې لکه پښتون کوي عیسائی بدورا ظلم نه کې لکه پښتون کوي شریعت معنا مطالبان د اجتماعیت کوي د قوت مظاهره وکا زدا کمزورې کم دا تما کمزورې کوا زدا کمزورې کم تما کمزورې کوا ته د ما خلاف سازشونه کوا زبتا خلاف سازشونه کم ته ما ته دشمنان پیدا کوا زبتا تا امخ کې بخلکو مرغیو ته لومه کې خللومه کوډکی به کې خله ته ما ته لومه کوډکی کې ګدا زتا تا کې ګدا مسلمان خو به دا اوس په بل غم می دا بتا سره غمجن وو تا کورګه زه خوشالي وا دا بل مسلمان پښتون بتا سره خوشال وو نن ست خارز ګوره دا تا باندې خپاله او ستا کورګه غم می 500 دا تا باندې خوشال کا فلسطین دے کا افغانستان دے کا پاکستان دے نبی علیہ السلام فرمائی د ټولو مسلمانانو وجود یو وجود دی څه په بدن کې په یوځي کې درد وي ټول بدن کې درد وي اندنه کې په افغانستان کې په فلسطین کې په پاکستان کې په کوم ملک مسلمانانو باندې تکلیف وي په کار ده چې ټول مسلمانان په غیبه باندې خپه وي او غمجن وي چې جشن خلکو په دې رمضان کې مناو کړلو یو کور کې به ویر یو مړې پروت وي دا به جشن منوي حکومت خبره تنه منه علماء خبره تنه منه لسر ز مخ کې تا علماء خبرو کا د ډازې کول دا تبذیر دی دا اسراف دی دا ګناه دی ظالم زه پښتونه په هر کور کې د غم جوړ کړو خوشالي د په غم باندې بدل کړل ورک دتا د اختر منول شته اختر منوي هر کور کې تا یو زخمی پیدا کو هر کور کې تا یو مړې سملو اختر پرځه تا د هوایي فرنګ د وجنه په نورو مسلمانانو کور کې غم جوړ شو مليان خلکو ته خبره نه کی ملا ته خبرو کا ته ومنله ملا چاته مسله نه کی علمان چاته ته دا مسله معنی کله کته یو منلی خطبیه په دې منبر باندې خو دغه موجوده خلکو د مخالف بند کړه مو په دور جاهلیت څنګه بیانو چې ژوندېلونه خبره دغه خلکو د دور جاهلیت دور ژوندې نه کړلو یو نه بل رس په ډیران باندې دا تو انو میاشتو مشوم برتاوي سړک او په ګرمه کې په شپر کې برتاوي دغه خلکو د دور جاهلیت یاد تزان نه کړو څلور 15 بچي قتل نه کړو دور جاهلیت کې انده خبره و تیر روزه نه بل روزه کې دا غم کول خوښه کې 4-15 لښونه نو پرته په خولو باندې خالص تړي شو د روزه ماته کې خدای ماته و جنتونه راکې ماته ته جنتونه راکې خدای ماته جنت الفردوس راکې کم کرپشن د یتیم په مال کې دی مسلمانانو نه کړلو کم زکات مال راغلو کم کرپشن تا په مخ ملازه باندې ونقلو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا کم خلقو د یتیمانو مال په ظلم سره وخړو په زیاتی سره د یتیمانو وراثت ځان تر ورولو د یتیمانو ملکیت باندې قابض جوړ دي زکات چرمن ته پیسې رااله د ګورنمنت پیسې راغله په مخ ملازه باندې لاب جب باندې تاسو را کرپشن په کروڑو روپیو باندې وکړلو یتیمان د خوار کړلو
بیا افتری کې خدای ما وبخې او ټول امت وبخې سګب ته دا بخلو د تا په دعا باندې فرشتي امین کول اول خو د خپل ویا څه لومین لک صمتو وبک امنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت آیا دا رزق حلال دی او که حرام دی دا کم رزق باندې ست افطره کې دا جایز دی کدا نه جایز دی دا د چا غوخي دی دا د چا ویني دی په دې مال کې تاسو را پر دې حق شته کنيشتا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دا ته کوم دې چرګ خېټه کې نه اچي نری غوخه سخونه په خېټه کې نه اچي دا ته په خپل خېټه کې د جهنم اور اچي لګیاي وتاكلون التراث اكلا لما الله پاک فرمایي تاسو هغه خلکو وراثت او میراث زر زر ډېر ډېر هړب کو خورو زکه چې د ویره د خوریه څخه کم یتیم را پاتې دی چې دا ماته زر زر راستر نشي که راستر شي د خو ما سره مقابله کوي دا سره سترګي ما هړب کړي او ټول انتقال او وراثت ما ځان په سیړولي یاره جی استاد د 1000 روپے سرسیا د 1500 توله 1500 مخور د خور د خو 15 جری بزیم ورکا کنه کرنال زیم ورکا کنه تاسو لري پزماګه کې خوري سانشت اوري سانشت په سرسیا ځان خلاصې په زکات ځان خلاصې په بیٹیو ډبي ځان خلاصې بل کال پورې بیا تا خورور نه ویل سرسې کې جی په 1500 ما سرسره د 200 روپوټ یې دوله ادرس او خور ته ورکا خو خور ترشه خور د زمکه د ملکیت د مکان مالک جوړه کا کنه یو پیپسی ډیو بوتل باندې ته د خور لور حق ادا کړي یو په سر صاحب باندې د خور لور حق ادا کیږي زموږ ورته ویلي دي خلیدنه خلینا پټوري راواله دا د ما زمونو یې ساده دا د مالونو یې ساده دا د ما قضې ساده دا د ما خويندو یې ساده ور کا قبضه ورته ورګه تو خور ته لور ته ویا چې تا وې مرلي قیمت لس لگا دے یو جری زیاده ماته 2 کروڑ روپے ته خور بیا مف گئی تا لور 2 کروڑ روپے مف گئی معاملات بدرست گئی ګور معاملات بدرست گئے نبی علیہ السلام فرمائی صحابہ ہوتا وی تاسو مفلس سڑے پیژنو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مفلس سړی هغه دی چې په رمضان شریف کې می دسترخوان بیکاروي او په کوچي کې به دسترخوان بیکاروي د اختر پوزیشن ګاډ وړ وي او بغیر اختر نه موڅو وسره نه وي نبی علیہ السلام دې سنان صحابه مفلس دا انسان نه دی ما په امت کې مفلس هغه عالم هغه مفتی هغه تبلیغی هغه حاجی هغه خانقاه کې هغه پیر زناسته کم تسبیح لې پنځه وخت مونږ کوي اجونه کوي عمره کوي او دا پروت باندې د نسب افطاری کې روزماتي تقسیمي او پنځه وخت مونږ کوي د نیک سړی اخرت ته سراشي د بدور نیک عمل کړی وي چې په غره کې د غرب ور لاندې رنگ شي ولیکن د ما په امت کې مفلس هغه انسان دی چې کله دا په آخرت کې راشي یو ور درشي ماتا سره جیداد دی ماتا سره زمکه دی ماتا سره ملکیت دی ماتا سره وراثت دی بل ورته څه زیاده درته کړی و بل برته ورته څه گزار در باندې کړو بل ورته څه بیزتی در رکړی و نبی علیہ السلام فرمایي دغه عبد او نیک او صالح دیندار سړی نه به عمل خستل شي ټول ته بدلی ویر کی کله د عمل په بدلو کې لاړو خو ټیک دی کلا نړو د دغه خلکو ګناونه برخلی په دغه نیک سړی باندې باچي عذاب بده ته ملوي ما په امت کې نبی علیہ السلام فرمایي مفلس او غریب دغه انسان دی عبادت ځان ته جدا شه دی حقوق العباد برابر کا محلے کے گونڈی مت انگوا پڑوسی مت انگوا غرور مکوا تکبر مکوا پیسے دولت تلاس خیره دے قربان شمدنا نن دولت شتا سبا نشتا پا عالم برزخ کے قوم نہ چلے گی عالم برزخ کے خاندان نہ چلے گی پیری موریدی نہ چڑے گی نصب وزیر اعظم و صدر گورنر جرنیل نہ چلے گی اور نہ دا مال دولت نہ دا قوم دا خاندان دا بچی تخلص اولشی صرف نیک عمل بدخلصی خلقنا کی نہ رکھے گا ما خلقو سر جندری مکٹ کوا
کور کې غریبانه دا خبره مکوا خوریونه ماماګانو کرانه پرګه دی او ماماګانو خوریونه کرانه رسی او دو کرماسه دا د نفرت خبره کور کې مکوا نه غریبان دی او چې ټیک دی مو مشران مورونه یو مخبله کې خفغان دی خو يرونو تاسو حق نشتا تب اترته سلام کې تب ماما ته سلام کې تب ترور شو کرسي دا د نفرت خبره بنکې یو بل بچانا متنفر کینا اخوت یو قائم کا نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې د مهاجرینو او د انصارو یو اخوت قائم کړو تا د قوم دیو کنه دی تا د خاندان دیو کنه دی نه مشر دی دعا ور سره کوه سلام ور سره کوه اکرامي کوه دا د محبت خبره په پکور کې کوي ګوره او چې چا دنیا کې دا کرتوت کړی دي هغه اور دې انسان ته پسند کې او په حیات کې او بیا په ژوندۍ کې ملو شوی دی د ما عزت مند نبی علیہ السلام فرمایي خبره ته سوچ غوا نبی علیہ السلام فرمایي یوا علاقه دې پغه کې کفر دی یوا علاقه دې پغه کې شرک دی یوا علاقه دې پغه کې یوم د الله منون کې سړی نشتا دا علاقه په امن کې وي دا علاقه به خوشاله وي په دې علاقه کې با امن وي ټول کفر شرک دی الله منون کې نشتا وی علاقه کې الله ولا خلدي الله منل ولا خلدي الله ولا خلدي ډیر دین دری دی لیکن دا قوم د علاقه ظالمان دي دا علاقه به کلام د خیر ز مخونه ګوري دا به همیشه په غمونو کې ډوبوي الله پاک ظلم کلم نه خوخی الله پاک عدل دې منصف ذات ته الله پاک ظلم نه خوخی نه برداشت کوي کا په وی علاقه کې ډیر دین دری وي او ظلم دی ورکه دا لکه به خیر ز مخونه وړا غونه هدار شي بازار کې سړی نه چاپېړ وی چتوا لګتم بیر کوا بدر قسم دی په هو باندې وای چا لاس ما چا خوامت پختون خوده تی کته ګورنمنت یې کا غیر ګورنمنت یې یو سړی سره زنانا ده خزې ده مور ده هغه مخ کې ته دغه بیزتی کې توهین کې او تو ویل ټکول کوي دا کم شریعت ته اجازه حکم در کړی دی خور روان دی عالم برزخ روان دی ان شاء الله حساب کتاب بوشي متکبر سره بوشي ظالم سره بوشي وارچا سره بوشي د ما عزت مندو عبادتونه ځان ته جدا خبره ده معاملات مو درست وو معاشرات مو درست کو څه په قبرستان چوک تیریږي وزړي خوشحال شي دواره ته وګي د سنا څخه قبر ته مخالف لګتي ور کوي چې تا غلطي کې خو مچوک یاد کی چیرې ډېر خاکر نه مې پرې خوا ډېر خکاری کړو یرا ډېر خسړیو سمو تذکرہ پوجرو بیٹکونو کې د خواله کېږي نه دا څخره څو وطن نه خلی شو یو مصیبت وي وا پریشانی وا او شیطان و جګړه وو او حالات خراب وو دغه نن ریز چنده کوسه نن دغه ریز مت د اخوت د قائم کولو دعوت راکړي د اجتماعیت دعوت راکړي مت زمو ټول مسلمانان اجتماعي تور باندې یو شو د خپل قوت مظاهره وکړو پاسچات کې وګورو چاندي ولا جماعت ولا چاندي دما عزت مندو دا جمعتونه دا دینی مدارس دا مراکز دا د دین کلی دی ګورا د علماء کرام لګیا دي شب روز مرکز کې خپل علما مشران ناستی مدرسو کې خپل شیخان مفتیان ناستی مدارسو کې دا امامان ناستی دا ترجمه دا تفسیرونه د مو مشمانو ته سبقونه دا پلسو په د شرو په د زرو باندې الحمدلله د ټول ترتیب روان دی چلیږي کنه یقینا دا د سلام او د فخر لیک دیغه خلق سپداتو زرو پلسو زرو تنخو باندې یا یو کل نا بل کل تر رمضان کې دغه خل انتظار کې یو قران او حدیث او درس او تدریس شب روزي وکړي د پخپلا کو خود لګي دي خپل زماني په مدرسو کې زیر تعلیم دی کور تاسو وګورئ اکثر به کو دینی مدارس او دلاړ شو د دوی خرجات وګورئ د شپې 3 بجې به قران زده کوي د 4 بجې به قران زده کوي تکرارونه وکړي لګیا دي مرکزونه څنګه د خلکو ته د و میشتو اتو میشتو دانو میشتو د کال خلک مخته کی بعض مدرسې قریان امت ته مخته کی بعض حافظان مخته کی بعض علما
مختلف شعبوں کې خلق منهمک دي د ما عزتمند لګیا دي د داسې طبقات مو شکریا ګور ادا مليازه ورسره بارم مو کارت غوړولې د مدرسې چندل نو لہذا ام ضروری دي ټول کل مسر استادان وی اخراجات وی بهر مخبل جماعت کې دا ترتیب دي د خزانه خبر درې چاندې د جماعت یو د مو مدرسې وی مخبل ترتیب دا کړی دی یو چندا د مدرسې درې چاندې د جماعت وی او چونګې دل کې حالات د سیدی منګیم د بهر جماعت کې امکار د مدرسې کې نمو د ستر اختر کې وړ اختر کې لګا چندا دینا بغیرم څه کم کسان وی الحمدلله ز په خپل باندې رسم مدرسې لګرنی ز په خپل باندې کام مشکاتین دوا جلدونه دی علماء ته پته دی غزا په خپل درس کم کار بشکاوی کا بدروی کا سوی او کا فوموی ز خپل رسم الحمدلله درس کم او دا مدرسه او د ټول امت مدرسه دی اجتماعي مدرسه دی صدقه جریه دی د مو تاسو د ایواد وی او د استادان به خوشاله وي طالبات به خوشاله وي او ضرورت خو خمخوي ضرورت خو د کور وي د جماعت وي د هر شي وي الله پاک دې متمم کړو توفیق راکړي